سلام علیکم ټولو کورمیوالو وروڼو ته د سید نجیب طرف نه سلام وي. د نن ویډیو افتتاح د اردو یو شعر نه کوم. یہ کتنے معصوم ہے تیرے شہر کے لوگ، کتنے معصوم ہے تیرے شہر کے لوگ، قتل کر کے بھی پوچھتے ہیں جنازہ کس کا ہے. زه د اوس نه پوهېږم چې دغې معصومې بچی دپاره، دغې یتیمې بچی دپاره، دغې بېوسه جنازې ته زه کومه ډول الفاظ استعمال کوم چې د زړه ته مو لږ سکون میلو شي. په رب وحدانیت مو قسم وي چې زنا ویډیوانې یا زنا تکلیفونه چې کله وکسو که نه په سوشل میډیا باندې انسان الفاظونه ختم شي، درد دوره زیات وي. پرون په بشارې کې د دوو کلو منځ کې کوم جنګ و، هغه جنګ کې د کس سرکاري ملازم و، مالته ډیپټي کوله، دا ولګېدلو، بې ګناه شهید شولو، سنیپر سې وویشتلو. اوس په دغې نه پوهېږو که نه چې د مزید په د پراچینار کې به مو څوره میندې جوړوو، څوره خویندې جوړوو، او څوره معصومې وړې وړې ایمو هغه بچی چې هغه به پلار په جنازو بیا ودرېږي، بیا به همداسې ځان وهي، بیا به همداسې ټټر وهي، بیا به همداسې ژړا او فریاد کوي چې ما پلار ویلې مه مړ کړو، دی ما پلار جرم څه و، دی ما پلار قصور څه و. آشي اوسنیانو چېرته تاسې کې انسانیت شته دی؟ آیا تاسې چېرته قرآن یا د رسول احکامو نه خبر یوئ؟ زه خو داسې نه پوهېږم که نه چې خدایه دا کورمې جنسۍ ته تا کومه ډل ځناور رستولی دي، کومه ډل ځناور تو هلته پیدا کړي دي، او کومه ډل وحشي ځناور تو هغه ځای کې پرورش کړی دی دغو، چې اوس انسان ته انسان نظیر نه کوي، سریام داسې قاتل کوي که نه چې یو خو د وحشي ځناور څه کله ځنګل کې وي که نه، هغه کیا داسې ځنا وخت کې رحم رڅي ځنا په ځناور باندې څه کمزوری وي، هغه نه هېڅ کله هغه اټیک نه کوي. دغه ځای کې ما دغو کورمیوالو ته ځناور لفظ ویل استعمال کو. هغه مقصد دا دی وروڼو خدای قرآن مجید کې دغه انسان ته لقب ورکړی دی اشرف المخلوقات. خدایي چې ما انسان ډېرې ښکلي جامې کې، ډېرې ښکلي سنچې کې دې دنیا ته رسولی دی، خو همدغه انسان ته خدای قرآن مجید کې بیا یایي چې دا انسان زنا وخت کې دوره وحشي ځناور شي چې رب یایي چې زه هم ته نه پوهېږم، هغه څه دا احساس هم نه وي چې زه به بیا ورځې قیامت کې رب ته ځواب څنګه ورکوم. د څوره وینې مو تویې کې، د څوره ځوانان مو مړه که، څوره بډاګان مو مړه که، ایون څوره وړه بچي مو مطلب قاتل کړلو، بې ګناه څه قصور خو وای که نه، هغه په باوجود ایمو لاسونه د یوه معصوم بچي په وینو رنګین دي، بیا یا مو کې قرار نشته دی، بیا یا مو د غلي نه کینو، کوشش کوو چې زیاتې میندې وجوړو، کوشش کوو چې زیاتې خویندې وجوړو، کوشش کوو چې زیات هلته یتیمان پیدا کړو. خدای ته حق سوی. آشي اوسنیانو تاسې غمخوار هیڅوک نشته دي چې دا څوک په سوشل میډیا باندې تاسې ته د جهاد اعلان کوي، څوک په سوشل میډیا باندې تاسې ته د الله اکبر نارې لګوي، څوک په سوشل میډیا باندې تاسې ته یایي چې جهاد وکوئ. دا اصلي مجرمان چې کوم دي دا تاسې مجرمان دي. پاسې روی نیسو گریوانو کې سو آ ذلیله، آ بغیرته، آ بې احساسه، اوسه پورې تا کور نه معصومو جنازه وتلې دی، اوسه پورې تا ځوان جنازه وتلې دی، اوسه پورې تا کور نه د یوې زنانه جنازه وتلې دی، هغه یې څه ورمنې کې وایي. هغوی ته څه تکلیف دی؟ که تکلیف وي هغه ته به تکلیف وي چې څوک په سټینټو کې وخت تېروي، که تکلیف وي هغه ته به تکلیف وي چې چا کور سوی وي، تکلیف وي هغه ته به تکلیف وي چې چا مکماله هر څه لوټ شوي وي. مزید هغه رب نه حیا وکړئ، هغه پاک پروردګار نه حیا وکړئ چې هغه پروردګار تاسې پیدا کړي وي. ویلې چې ورځې قیامت کې چې کله تا په لاس د یوه معصوم وینو سره رنګین شوي که نه، هغه ځواب بیا ډېر سخت دی. دا واوره قسم پر رب دی که بیا تاسو ځواب در سره وي چې دا کوم د اوس جهادو خبرې کوئ که نه چې جهاد الجهاد الجهاد،
بیا به تا ته پاتې ولګېږي څه الجهاد نارې د لګولې اوس د کوم ځي تاسې خدای ته وکسوی رسول ته وکسوی هم شیعه و هم اهل سنت ته یم څومره ځوانان یو تاسې هر پاڅېږئ له ښه سوچ وکړئ له ښه فکر وکړئ لږ انسانیت سره مینه وکړئ څه د څومره وینې تویې شولې بس مزید نوره وینه ما تویوئ نو مزید نوره بیماران ما مړ کوئ نوره مزید ځوانان ما مړ کوئ نوره مزید څه کوم معصوم بچي دي هغه ما مړ کوئ نو امید لرم چې انشاءالله په دغه میسج باندې هم اهل تشیع و هم اهل سنت یو ښه غور و فکر کوي او خپلو منځو کې خدایه داسې چوک وکړ پیدا وکړي چې هغوی کې مینه محبت پیدا وشي انسانیت سره مینه پیدا وشي ډیره مننه وړونو خوشحاله آباد اوسئ. ما سید نجیب ته راکړئ اجازات مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.